خا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام. دریز المصنف علیه الرحمت هغه مقامات بیانوي چې په هغې کې د فاعل فعل هغه فعل چې هغه فعل الفاعل دی هغه حذف کول واجب دي. څه دي حذف کول؟ څه دي حذف کولی کېږي؟ واجب نه دي، حذف کولی کېږي. نو دغه حذف به یا جوازي وي او یا به وجوبي وي. پوهېږې منصف؟ نو کله چې نو مصنف علیه رحمت فرمایي کله چې قرینه موجود وي نو د فاعل فعل حذف کول جایز دي. خبرم پوهېږي؟ اولنی موضوع بیانوي. اولنی موضوع دا دی کله چې قرینه موجود وي نو د فاعل فعل حذف کول دا جایز دي. خبرم پوه شي؟ کله چې قرینه موجود وي. مثلا یو سړی ووایي چې من قامه، سوال وکړي، یو سائل سوال وکړي چې من قامه، او ته په جواب کې ووایي چې زیدون. نو زیدون دلته د زیدون فاعل دی د قامه دپاره، اصل کې دی قامه زیدون. نو دلته داسې هم ویلی شي منصف چې زیدون او قامه زیدون هم ویلی شي. قرینه پې سوال د سائل دی، ځکه چې په سوال کې هغه تپوس لکه کم شی چې المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب وي. خبره پوه شوې؟ نو په سوال کې چې کوم شی ذکر وي هغه په جواب کې معاد وي. نو ده تپوس د څه کړی دی؟ د قیام کړی دی. نو قیام دقه قیام په دې جواب کې هم ذکر دی. نو دا قرینه پې دا سوال د سائل دی. قرینه پې څه دی؟ سوال د سائل دی. نو کله چې قرینه موجود وي نو د فاعل فعل حذف کول هغه جایز دی. خبران پوه شي؟ لکه یو سائل سوال وکړي چې من قامه، من قامه، ته ورته په جواب کې وایي چې زیدون. زیدون دلته دا اصل کې دی قامه زیدون. نو دلته دا قامه جوازي طور باندې ښه جوازن حذف کړی شوی دی. څه کړی شوی دی؟ جوازن حذف کړی شوی دی. اصل کې دی قامه زیدون. نو ته قامه زیدون هم ویلی شي او زیدون هم ویلی شي. خبران پوهېږي؟ لکه ته وایي دغه قرینه پې دغه سوال د سائل ده. دغه سوال د سائل که محقق وي او که مقدر وي څه وي؟ لکه دغه قرینه دا کومه قرینه چې سوال د سائل دی دغه یا به محقق وي، لکه په دې صورت کې چې څوک وایي من قامه، من قامه محقق، او مقدر لکه د مقدر دپاره لاندې مثال دی. نو لاندې مثال کې شعر راوړلی دا د شاعر د یزید ابن نحشل په مرثیه کې دا شعر ویلی دی. دی فرمایي چې لیبکه یزیدو پکار ده چې وجړلی شي په یزید باندې. لکه پکار ده چې وجړلی شي په یزید باندې. نو دلته سوال پیدا کېږي یا سوال پټ دی؟ من یبکي، څوک وجاړي؟ لکه من یبکي سوال پیدا کېږي. نو دا ضارعون دا فاعل دی او د دې فعل حذف دی، جوازن حذف دی. څه دی؟ د دې فعل څه دی؟ جوازن حذف دی. دا اصل کې دی یبکیه ضارعون. یبکیه ضارعون دی. څوک وجاړي؟ ودې جاړي هغه عاجزه. ضارع عاجزه ته وایي. پوهېږې منصف؟ کمزور عاجزه. نو دلته ګوره یبکیه هغه دلته په دې فعل په حذف باندې قرینه موجود ده. قرینه هغه سوال د سائل دی خو هغه مقدر دی. هغه سوال د سائل دی خو هغه مقدر دی. پوه شوې منصف دې څه پورې؟ نو دی وایي چې لیبکه پکار ده چې وجاړي یزیدو په یزید باندې ضارع عاجزه ته وایي منصف. خبرم پوه شي؟ لام په معنا د وقت سره، لام په معنا د چا سره؟ لام په معنا د وقت سره. او خصومت جګړې ته وایي. نو پکار ده چې وجاړي په یزید باندې هغه عاجزه کس په وخت د جنګ کې، چې په وخت د جنګ کې هغه څه وي منصف کمزوری وي او عاجز وي، هغه پکار ده چې په یزید باندې وجاړي. ځکه چې ده به د کوم چې عاجزه خلک وو د هغوی به څه کوو؟ مدد کوو، مدد به یې کوو، د مظلومانو به مدد کوو. نو پکار ده دا شاعر وایي چې د هغه باندې دي وجاړي. عاجز کس چې په وخت د جنګ کې هغه عاجز وي او کمزوری وي هغه دې وجاړي. ومختبتون، مختبت هر هغه کس ته وایي چې هغه سوال کوي بغیر د چا نه، وسیلې نه او بغیر د تعلق نه، بغیر د پیژنګلو نه، بغیر د رشتهدارۍ نه. مثلا مولوي صاحب یو سړی تا پسې راشي نه یې ته پیژنې، تعلق دی ورسره شته، نه دې ملګری دی، نه دې څه دی، نه دې رشتهدار دی، او تا ته وایي چې ماله پیسې راکړه پلان کې چلې وږی یم ډوډۍ مې نه ده خوړلې. مختبت هغې ته وایي. مما دا مما اصل کې من ما دی. من ما من سببیه دی، اجلیه دی، ما مصدریه دی.
تطيح اطاح يطيح اطاحه په معنا د هلاکت سره پوه شئ طوائح دا جمع د مطیحتون ده مطیحتون هلاکون کې یعنی حوادث طوائح معنا حوادثات نو دا مختبتون په هغه ضارعون باندې عطف شو بکار د چې وجعلی په یزید باندې هر هغه کس چې هغه په غیر د ساو وسیلې تعلق نه سوال کوي او هغه سوال ولې کوي په سبب من سببیه او من اجلیه په سبب ما مصدریه فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي کنه خبرم بشي نو ودی جعلی هغه یزید باندې هغه کس چې هغه سوال کوي په غیر د وسیلې نه په غیر د تعلق نه په سبب ولی سوال کوي هغه په سبب د هلاکولو د حوادثاتو مال دا غلره په سبب د حوادثاتو د هلاکولو مال دا غلره یعنی هغه کس مجاړي چې د هغه مال حوادثاتو هلاک کړی وي او د هغې د وجې نه هغه په غیر د وسیلې نه او په غیر د تعلق نه سوال کوي ځکه چې دا یزید د دغه خلکو مدد کوي چې پیژني نه تعلق ورسره نه رشته داري ورسره نه هغه څه کوي ولې صاحب دی مدد کوي نو محل استشهاد دا شو چې دلته ضارعون دا فاعل له او د دې هغه فعل حذف ته او جوازي طور باندې حذف ته او قرینه بیا هغه سوال د سائل مقدر دی سوال د سائل مقدر دی پوه شوې مونږ صاحب دې پورې دې پورې پوه شوې ها ووجوبا في مثل وإن أحد من المشركين استجارك دې جن دا فرمایي چې کله نا کله دا فعل د فاعل چې دا حذف کولای کیږي خو دا حذف تدمو چې دا حذف بیا جوازي یا وجوبي نل دا وجوبي موضوع بیانوي نو په مثال د وین احد من المشرکین استجارک وین احد من المشرکین دا احد فاعل له او فعل د استجارک ده لکه د دې فعل استجارک ده هغه حذف کړی شوی دی پوه شئ مناسب هغه حذف کړی شوی دی او د ارسطو استجارک ده هغه تفسیر کوي دا هغه څه کوي تفسیر او دلته استجارک ده احد استجارک چې دا وجوبي طور باندې حذف کړی شوی دی دا وجوبي طور باندې څه کړی شوی دی دا حذف کړی شوی دی وجوبي طور باندې خبرونه پوهیږي کته سوال وکړي چې لکه دا وان احد مبتدا جوړه کنه مبتدا جوړه کا فعل ولې مقدر منی دا ته وایي چې لکه دا ان شرطیه ده ان شرطیه په فعل باندې داخليږي نو ګوره مناسب دلته دا حذف کول واجب ځکه دی کچرته ته حذف نه کی او ذکر کی حذف نه کی ذکر کی نو اجتماع د مفسر په دې ځکه وایي اجتماع د مفسر او د مفسر راشي او دلته اجتماع د مفسر او مفسر ټیکه نه ده لکه فعل حذف شوی دی نو د فعل د وجه نه چې کوم ابهام پیدا شوی دی کچرته یو کس لکه کچرته یو کس نو هغه ابهام چې پیدا شوی دی هغه ابهام دی استجاره که رستو دی تفسیر کړی دی کچرته یو کس تاسو نه پناه وغواړي څه وغواړي د مشرکانو نه پناه وغواړي نو دلته ګوره مناسب خبره مو شي نو د دې ان احد من المشرکین نه مراد هر هغه موضوع ده چې هغه التفعیل حذف کړی شوی وي او د هغې د وجې نه چې کوم ابهام پیدا شوی وي رستو فعل د هغې څه کړی وي تفسیر کړی وي پوه شوې وقد يحذفان ووجوبا وقد يحذف الفعل کله ناکله حذف کولی کېږي فعل لقیام قرینة په وخت د وجود د قرینه کې چې کله قرینه قائمه وي موجوده وي جوازا حذف کولی کېږي لکه حذف کولی کېږي جوازا خبره پوه شئ حذفا جائزا وقد يحذف دا جوازا په ترکیب کې سره مناسب دا صفت ته د پاره د موصوف محذوف پوه شئ او هغه موصوف چې راوباسي مناسب هغه بیا مفعول مطلق شي هغه څه شي بیا مفعول مطلق شي داسې به شي حذفا جائزا جواز په معنا دا مصدر په معنا دا اسم فاعل سره حذفا جائزا فی مثل بمثل د زید کې لمن قال هغه چاته لکه په مثل د زید کې چې دا زید ته وې هغه چاته چې هغه وې من قام لکه من قام څوک ودرېدو
وشعر او بل مناسب چې دا سوال چې قرینه په سوال د سائل او سوال محقق وي او دلته چې مقدر وي لیوب کا یزيد په کار چې وجاړي به یزيد باندې هغه کس چې هغه څوک وجاړي سوال پیدا څوک وجاړي دوی جاړي هغه کس چې هغه عاجز وي په وخت جګړه کې او مختبتون او هغه کس چې هغه بغیر د وسیلې نه سوال کوي مما په سبب د دې چې هلاک کړی وي حوادثات او مال دا غلره او وجوبا او حقنا کله حذف کوله کېږي دا فعل په وخت د وجود د قرینه کې وجوبا حذف کوله کېږي فی مثل وین احد من المشرکین استجارک په مثل د وین احد من المشرکین استجارک باندې چې موږ دا خبره کوله د دې نه مخکې موږ دا هغه مواضع بیان کړل چې په هغې کې د فاعل فعل حذف کولی کېږي دا به کله وجوبي او کله جوازي وقد یحذفان سره دا فرمایي چې کله ناکله مناسبو د فاعل او د فاعل او فاعل او فعل دواړه حذف کولی کېږي ورم پوه شوې جوازي طور باندې دواړه حذف کولی کېږي دا په هغه صورت کې چې کله یو سائل سوال وکړي او د هغې سوال جواب په شا سره وي په نعم سره یا په لا سره وي چې کله قرینه موجود وي مناسب خبرونه پوه شوې نو کله ناکله دی فرمایي چې دا فاعل او فعل دواړه حذف کولی کېږي جوازي طور باندې مثلا یو سړی سوال وکړي چې اقام زیدون ته جواب څه ورکړي چې نعم دلته اوس دا نعم قام زیدون دی نعم قام زیدون دی اصل کې او تا څه وکړو مناسب داسې مولی شي چې نعم قام زیدون او داسې مولی شي چې نعم قام زیدون حذف کېږي دا قرینه سوال سائل به څه دی قرینه ده پوه شوې وقد یحذفان معا کله ناکله حذف کولی کېږي یو ځای دواړه فی مثل په مثل د نعم کې لمن هغه چا ته قاله چې ووایي چا ته ووایي اقام زیدون څوک سوال وکړي چې اقام زیدون ته ورته څه ووایي مناسب نعم